بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 72 نمبر درس دی. د امر په باس کې فایده نمبر 4 دا ان شاء الله نن موږ وایو حمزه وصل. حمزه وصل څه ته وایي؟ حمزه وصل داسې حمزه ته وایي. حمزه وصل داسې حمزه وي چې مخکې حرف سره ملاو شي، چې مخکې حرف سره ملاو شي او ویل کېږي نه ویل کېږي، په ویلو کې نه راځي خو مخکې حرف سره ملاو شي، نو هغه مخکې حرف د دې حمزه وصل حرکت ختم کی خو شکل باقی پاتې وي او باقی پاتې کیږي. لکه مثلا ګورئ فطلب او ثم مطلب، دا اصل کې دی یطلب دی یا تطلب دی، تطلب ته طلب کې، نو د دې نه علامت مضارع ختم کړه چې کله چې علامت مضارع ختم کو اخري حرف دې ساکن کو د امر جوړي، نو بیا بدل ته شروع کې ورسره حمزه ولګي، ځکه دا طوا ساکن نه ویل کیږي، نو چې کله اولنې حرف ساکن وی ویل کیږي نه، نو د سره به حمزه ولګي، بیا په حمزه باندې څه لګي، نو دا اول حرف چې دی دا فا کلمه ده او دا دویم حرف دا لام چې دی په د باندې دا زمه ده، دا عین کلمه ده، نو چې په عین کلمه باندې زمه وي نو د حمزه باندې هم زمه ولګي، او که په عین کلمه باندې زبر یا زیر وي نو حمزه باندې به زیر لګي، که په عین کلمه زبر وي بیا هم په حمزه زیر لګي، او که په عین کلمه باندې زیر وي نو بیا هم په حمزه باندې زیر لګي. په د امر په صيغو کې حمزه زبر والا نشي راتلی، یا به زیر والا راځي یا به پیش والا راځي، نو دا اصل کې اطلب ته وغواړه، ته طلب کا، نو د دې حمزه ته اوس حمزه وصل وای. وصل معنی دا ملاول، دا توا ځان نه ویل کیږي، نو د دې توا سره دا حمزه ملو شي، نو دا حرف دا صيغه بیا ادا کړی شي، نو دلته کې دا اوس اطلب دا، نو دې حمزه ته حمزه وصل وای، دا حمزه وصل دی، حمزه وصل، او دې حمزه وصل نه چې مخکې یو حرف ولګي، لکه مثلا د سره ز مخکې فا لګوم، فا، نو دا فا چې دا کنه حرکت والا ده، دا فا به د دې حمزه د حرکت ختم کی، خو دا حمزه به په خپل حالت کې لیکل شوی وي، نو دا به موږ بیا وایو فطلب، نو دې حمزه ته حمزه وصل وای. حمزه وصل ورته ځکه وای چې دا د اولنې حرف ځان سره ملاو کی، او د دې حمزه وصل نه چې مخکې بل حرف راشي، حرکت والا حرف زبر یا زیر یا پیش والا حرف راشي، نو د دې حمزه وصل حرکت ختم کی، نو دا اصل کې اطلبو د دې فا د وجه د حمزه غ حرکت پیش ختم شو، نو دا اوس مونږه دا فا به ډایرکټ د توا سره تړو، خو دا حمزه وصل په خپل شکل کې لیکل شوی وي، دا به باقی وي. نو دلته اوس وای حمزه وصل داسې حمزه وي، دا حمزه یادی چې مخکې حرف سره ملاو شي، نو دا حمزه چې د مخکې حرف سره ملاو شو او ویل کېږي نه، دا حمزه نه ویل کېږي او باقی پاتې کېږي، خو په خپل شکل کې باقی پاتې دی. ٹھیک شو؟ یا ګورئ اوس دغه شانتې عمدقه اطلب دی، د ګورئ دا تطلب دی، تطلب معنا ده ته طلب کې یا به طلب کې، نو دلته چې کله موږ د امر صيغه جوړو اول به علامت مضارع ختمه کو او بیا به اخري حرف ساکن کو، علامت مضارع تام کې ختمه کا اخري حرف بام ساکن کړه، اوس ور سره حمزه ولګوا، ځکه دا توا ساکن ده، دا ساکن ده نه ویل کېږي، اولنې حرف ساکن دی نه ویل کېږي، نو چې کله اولنې حرف ساکن یو نه ویل کېږي نو بیا ور سره حمزه لګي، نو دې حمزه را بیا کم حرکت ورکې، زبر به پیل کی، که زیر به پیل کی، که پیش به پیل کی، نو بیا دې اولنې حرف ته فا کلمه وي، د دویم حرف ته عین کلمه وي، نو په عین کلمه باندې چې زمه وي نو په حمزه باندې هم زمه لګي، او که په عین کلمه زبر یا زیر وي نو په حمزه به زیر لګي. ٹھیک شو؟ نو دلته په عین کلمه باندې پیش دی، نو موږ په حمزه باندې پیش ولګو، نو دا اوس اطلب شو. اطلب معنا ته وغواړه، ته طلب کا، نو اوس د دنه مخکې زه واو لګوم، واو، نو دا واو حرکت والا دی، زبر والا دی، نو اوس دا واو چې دی د حمزه وصل دا حرکت ختم کو، نو دا واو به ډایرکټ د توا سره ملو شي، نو دا به موږ وایو وطلب، د دې حمزه وصل صرف حرکت په ختميږي، شکل به نه ختميږي. ٹھیک شو؟ نو دې ته حمزه وصل وای. یا عمدقه اطلب دی، اطلب، ٹھیک شو؟ اطلب، دا اطلب دی، اطلب معنا ته طلب کا، د دې مخکې زه ثم لګوم، ثم د میم باندې حرکت زبر دی، نو اوس په دا د میم دا حرکت د وجنه د حمزه د حرکت ختم شي، نو دا بشي ثم مطلب، صرف به د حمزه وصل حرکت ختميږي او نور به شکل لیکل پاتې کیږي. ٹھیک شو؟ یا دا قشان ته ګوره استمع توورا، استمع، نو اوس دلته کې دا حمزه چې دی دا حمزه وصل دی، ځکه دا سین ساکن دی، نو دا د ادایګۍ د پاره حمزه راوړو، او دلته کې وګورئ دا حمزه مې ختم کو،
دا دې دا اصل کې تستمع تستمعوا ته اوري یا به واوري. اوس به د دې اول علامت مضارع دا تام ختم کړه او اخري حرف به ساکن کی. اخري حرف هم ساکن کو. اوس دا اول عین کلمه دا فا کلمه دا سین فا کلمه دا ساکن ده نه ویل حرکت ساکن ده نه ادا کیږي نو دلته هم حمزه ولګاو نو دا سین او بیا به اوس عین کلمه ته ګوري که په عین کلمه زبر یا زیر وي نو حمزه باندې وزیر لګي او که په عین کلمه پیش وي نو بیا به په حمزه باندې پیش لګي. نو اوس دا سین چې ده دا اول ساکن سین دا فا کلمه ده او دا تا چې ورپسې ده نو دا عین کلمه ده. نو په عین کلمه باندې دا زبر دی نو دلته به موږ په حمزه باندې زیر ولګو. نو دا استمع شو. استمع معنی ته واوره. اوس د دې مخکې موږ واو لګو واو. نو دا واو چې دی کنه واو متحرک دی زبر والا دی. نو د دې حمزه د حمزه دا حمزه چې دی دا حمزه دی حمزه ته حمزه وصل وای. حمزه وصل دته وای. نو دی حمزه وصل په خپل شکل کې پاتې شو خو دغه حرکت د واو د وجه نه ختم شو. د اول حرف د وجه نه ختم شو. نو دا واو به ډایرکټ د سین سره وتړو. نو واستمع قرآن کې واستمع یوم ینادي المنادي من مکان قریب. ٹھیک شو جی. او یا چې استمعوا تاسو ټول واورئ. تاسو ټول واورئ. اوس وګورئ واذا قرئ القرآن فاستمعوا. دا حمزه وصل دی را شروع کی. د دې حمزه وصل دا حرکت ختم شو د دې فا د وجه نه. نو قرآن پاک کې وایي فاستمعوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هغه فاستمعوا له. نو ګورئ د حمزه دا فا سره چې کوم حمزه ملو شو دته حمزه وصل وایي. نو دا حمزه وصل چې دی په شکل کې پاتې کیږي خو چې د دې مخکې حرکت والا حرف راشي نو هغه حرکت والا حرف د وجه نه د دې حمزه وصل هغه حرکت صرف ختم شي شکل باقی پاتې شي. نو دا زمونږ فائدہ نمبر 4 وا د امر په باس کې راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.